زما ذاتی رائے دا ده چې په دې ریژن باندې په دې دریو پوینټو باندې کار وشو نو 10 کاله پس به تاته یو ښه ترجیح میلاو شي، یو ښه رزلټ به تاته میلاو شي. که یو انډیویژول دی، که یو کور دی، که یو سکول دی، که یو اکیډمي ده، که یونیورسيټي ده، که انډسټري ده، که کالج دی، که انټرپرینور دی، که هر سړی دی او دا سوچ کوي او د دې یو باډي ده دا دې په دې درې شیدونو لازمي کار وکړي. زه دلته د علامه اقبال یو مصرع کوټ کوم: دیگر دانای راز عید کنایت، ای فقیر باز عید کنایت. The study of technology, English and professionalism. And not only English. اکثر لبیا خلک وایي کنه چې د دوی دکانچه د خپل انګریزي خرڅوي. Not only English. که ستا په انګریزي ژبه دې عبور دی، ته په سب کانټیننټ کې په پښتونخوا کې اوسېږي، په انګریزي ژبه دې عبور دی، نو دا ښه خبره ده. خو که تا له چاینیز ان رشین ان عربیک هم درځي نو دا ډېره ښه خبره ده. کریکټ؟ یاد ساتئ the study of technology, English یا پر languages and professionalism. موږ څه ښه کالجونه شته، ښه یونیورسټیز شته، قابلیت هم شته. وال به څه خورو؟ We cannot talk to the global community. اسکل شته خو لکه د خرڅولو دپاره زه جنگل ژبه کمه میمور ناچا کس نه دیکھا. یاد ساتئ که ته خپل غږ دنیا ته نشي ورسولی، یا د دنیا په غږ نه پوهېږي، یا د دنیا په پرابلمس نه پوهېږي، نو ته به سلیوشن څنګه ورکړې؟ ستا عزت او ستا ریسپیکټ هله جوړېږي چې کله ته دنیا له سلیوشن ورکړې. کارپوریټ ورلډ کې په موبایل باندې څوک کار نه کوي، په لپټاپ خلک کار کوي. په کیبورډ کې څونه بټنې دي، درې فنکشن سره. وینډو به څنګه انسټال کوم، سایبر سپیس ته به څنګه ورته نه کېږم، سرچ انجنز کم دي او هغه کم ځای دی چې هغه مالم نالج راکولی شي او زه هم نالج ورکولی شم. دا راکټ ساینس شو، دا خو ایزي خبره شوه که نه. په پرایمري کې ښودلی شو، موږ د سکول سلیبس یې جوړولی شو. پروفیشنلی دا ټیکنالوژي چې کوم بنیادي شیدونه دي دا موږ په ینګ هوډ کې د دې سیډینګ کولی شو. نو ټیکنالوژي از ان امپورټنټ پارټ. په ټیکنالوژي نه پوهېږو نو د دې چې کوم نیګیټیو اسپیکټ دی هغه په موږ ډېر حاوي دی. And technology does not means چې موږ سیارې ته روان یو خېجو. بیسیک شیدونه دي، بیسیک شیدونه. کمیونیکیشن سکل، لانګویج. کم خلک چې په پښتونخوا کې اوسېږي یاد ساتئ، په پاکستان کې اوسېږي یاد ساتئ. که غواړئ چې ځان ته اپرچونټي جوړ کړئ، که غواړئ چې په رایټ او لیفټ کې وګورئ چې چا ته څه پرابلم دی او د هغې سلیوشن ورکړئ، نو امپیکټ او گروث خو هلته شروع کېږي چې کله ته سلیوشن ورکړې که نه. بالکل. نوم او نمود خو هله کېږي چې ستا په لاس د خلکو په ژوند کې تبدیلي راشي که نه. جیک ما یو دونه غوندې شی دی، ټول به 35 کیلو نه وي. په 1993 کې هغه په خپله بایوګرافي کې لیکي چې ما ډېر جابس دپاره اپلای وکړل، مایوسه شوم، انټرنیټ رالو. نو ما په دې انټرنیټ کې دننه دا وکتل چې د دې په راتلو سره زه خپلې خاورې له څه فایده ورکولی شم. نو د هغې په ملک کې څه پرابلم و؟ پروډکشن ډېر و، اګریکلچر و، فروټ و، هر څه جوړېدل، پروډکشن کېدو اګریکلچر انډسټري. خو هلته نه رسېدو چې چېرته د چا په کار و. هغه چې کوم alibaba.com جوړ کو exactly it has brought huge په زرهاو خلکو سره کار کوي. د دنیا یو بهترین پلیټ فارم دی دې ټایم کې، یو بزنس پلیټ فارم دی. بالکل. buying things and purchasing things کېږي که نه، دنیا دې چا کې. نو د هغه په کپره کې تخلیق او بیا په انټرنیشنل هورایزن کې په دې ټایم کې په ډومین کې خلک د جیک ما عزت کم کوي، د کنټري عزت زیات کوي. جیک ما چاینیز ګریټ پیپل بیکاز ولی ګریټ پیپل لکه چې دنیا له سولوشن ورکو. یاد ساتئ یو خبره، که تاسو غواړئ چې دا خاوره دی، دا ملک دی، دا خلک دی د دنیا په نقشه کې عزت، دولت، شهرت، مرتبه، مقام ته ورورسي، پکار دا ده چې موږ ځان په یو څو شیزونو کې خود کفیل کو چې موږ ته د دنیا د پرابلمس پته ولګي او د هغې په سلیوشن کې، د هغې د حل په لټون کې موږ امپیکټ وکړی شو. رایټ. جیک ما وایي چې ما د خپلې کمپنۍ بنیاد په 2 ټکو کې اخیستو. ایکسکیوز، ویر از د ایکسکیوز، ویر از د پرابلم، and I thought چې زه سلیوشن درکو. دا 3 اپروچز دی: کمیونیکیشن سکل، ټیکنالوژي and professionalism. Workplace ethics, workplace etiquettes, what is required in the market. مارکیټ کې څه پکار دي، د چا څه ضرورت دی، دله به څنګه دا ضرورت پوره کوم، په کوم انداز کې به پوره کوم. ښه انداز به صحیح، ایزي انداز به صحیح، اپ ټو ډیټ انداز به صحیح، لیټسټ اپروچ به صحیح.
لکه ته کوالټي ورک علي بابا یو سرچ انجن جوړ کړی دی، هغه د هغې په ذریعه پروډکټ د ماسکو نه روچتۍ په واشنګټن ډي سي کې خرڅوي. ستاسو داسې کم کار دی چې هغه د دې نه زر ورکي، بهترین ورکي او په سمایل یې ورکي. that is what we are lacking. دا دلته موږ والخورو، په دې موږ کار نه کړو. یو څو شیزونه دي که دا من حیث القوم موږ د خپلو عادتونو حصه وګرځو. پیرنټس په دې کار وکړي، ټیچرز په دې کار وکړي، منټورز په خبرې وکړي، سیمینارز په وشي. نو آی تھنک چې ډیر ملکونه داسې دي چې د داسې حالاتو نه راووتل او ورسېدل. کوم عادتونه؟ داسې عادتونه لکه یو سیلف ډسپلن از ا بگ پرابلم فار اس، رائټ؟ کنسسټنسي موږ کې بالکل نشته، جلدبازي په موږ کې ده، نتیجه زر غواړو، بغیر د قیمت یې غواړو، قربانۍ ته تیار نه یو، لیډرشپ کوالټیز په موږ کې نشته، نه دا تعلیمي ادارو موږ ته راوښوده، نه دا زموږ په ویلیوز په اجرا په جومات کې په کلي ولس کې جوړه شوه، او که کوم وه هغه هم ډډه بډه کړه. ایگزیکټلی. اور په موږ کې لږ غونته کې فطري طور باندې لږ ایګویسټک هم یو، پلس لږ مونوپولیسټک هم یو. اور as we discussed in last episode, موږ خپل ایموشنز هم چې کوم دی هغه مینجمنټ ونه پیژنده، چې دولت او شهرت په امپیکټ کې دی. زه یو ټکی بار بار وایم، خلکو لم په دغه غوونه پاخه کړل. امپیکټ ستا په دې لاس کې اثر دوایی ده، د بیماری دوایی. نو که دا سترګې موږ وغړو او په دې فوکس شو چې پرابلم څه دي ګیر چاپېره، او د دې په حل باندې فوکس شو، نو موږ ملنګان او درویشان شو که نه؟ عظیم قومونه په ترجیحاتو کې د هغوی سلیوشنز پرته وي. انسانیت له به اساني څنګه ورکو؟ که سلیوشن نه وي، ستا هڅه سټرګل بېمعنی دی. کم کردار چې په 2023 کې په دې ټایم کې دا پلان وکړو چې سټډي اف ټیکنالوژي، انګلیش اینډ پروفیشنلزم، په دې څلورو شیزونو یې فوکس وکړو، د دنیا دروازې درته کولاوې شوې، که منې که نه منې. پرسنالټي کې د چینج رالو، منې که نه منې. دنیا سره د سیالي شروع شو، منې که نه منې. ژبې ډېرې زده کړه چې په ټوله دنیا پوه شي. کرلې راکاږه، اردېږه، سا راکاږه، ایج دې څه دی، چېرته ولاړې، روان چېرته یې، څه چې کې آیا دا ستا اوس او ستا فیوچر فیول کوي؟ په دې ټایم کې چې څونه غټ کمپنیز غټ امپیکټ شوي دي، دریافتونه شوي دي، په دې کې به تا ته دننه د انتظار او د برداشت ډېره غټه ماده میلاویږي. تا ته په دې کې دننه اکړپن نه ښکاري. نو دا ساینس ان انوویشن ان ټیکنالوژي په دې نیت وکړه چې د خلکو په خو راشي. نو د دنیا دپاره په دې ټایم کې یاد ساتئ ټیکنالوژي راله، دا راوچته کوي، ژبې زده کوي، او ځان لږ پروفیشنل کوي چې تاسو د دنیا په ضرورتو پوه شئ، او د دنیا په کوم ډنګ روانه د هغې نه یو بهترین رسپانس ورکړئ.